اتمسی پارا دویم رکو سورہ انعام 15 رکو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او من کان میتن آیا اغا چه مردو فاحییناه پس مونگا اغا جوانده کړو وجعلنا له نورا مونگا دا وګرځولو یو نور یمشي به فی الناس چې دای په دې سره خلکو کې تک کوي کما مثله دا په شان د کې د شفی الظلمات چې په تیارو کې وي لیس بخارج منها غین راوتن کینوی کذالک دک شان زین للکافرین ما كانوا یعملون خیسته وګرځولی شو کافرانو د پاره دوی په سترګو کې هغه عملونه چې دوی کوي وکذالک او دک شان جعلنا فی کل قریة اکابرها مجرمیها مونږ وګرځول هر کلی خلک د دوی چې کوم سرغنه او مجرمان لیمکروا فیها چې دوی په دې کې سازشونه وکړي وما یمکرون او دوی سازش نه کوي الا بانفسهم مگر خپلو ځانونو سره وما یشعرون او دوی پوهه نه لري وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ هر کله چې دوی خواته راشي نښه قالو دوی وایي لن نؤمن موږ به هرګز ایمان نه راوړو حتی نؤته مثل ما اوتي رسول الله تر دې پورې چې ور عطا نه کړلی شي څنګه چې رسولانو ته ور عطا کړلی شوی الله له جانبه الله اعلم حیث یجعل رسالته الله ته علم چیرته چې دی خپل رسالت ګرځوي سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله ان قریب مجرمان الله تر مخه په ذلت سره ورسي وعذاب شدید او په سخت عذاب سره بما كانوا يمكرون هغه چې دوی مکر کولو فمن يريد الله پس چا سره الله چې اراده و فرمای ان يهديه چې دته هدایت ورکي اشرح صدره للاسلام اسلام د پاره د سیله کلاو کی ومن يريد ان يضله سوک چې گمراه کولو الله اراده وکړي یجعل صدره ضیقه د ده سینه وګرځوي تنګه حرجن تنګي محسوس کوونکې که انما یصعد فی السما گویا کې دی تنګي محسوس کوي څنګه چې په زبردستۍ سره اسمان ته خیژولی شي کذالک دک شان یجعل الله الرجس او بګرځوي الله خپل عذاب علی الذین په خلکو باندې لا یؤمنون کوم چې ایمان نه راوړي وهذا صراط ربک مستقیما دا د ستا رب له طرفه نیغه لار دی قد فصلنا الآیات په تحقیق سره مفصل مونږ بیان کړه آیاتونه لقوم یذکرون قوم لره چې نصیحت مني لهم دوی دپاره دار السلام سلامتیا والکور دی د ربهم دوی رب خواته وهو ولیجهم هغه د دوی مولا دی بما کانوا یعملون هغه چې دوی عملونه کوي ویوم یحشرهم جمیعا په هغه ورځ به دوی ټول راغونډ کړلی شي یا معشر الجن ای د جماعتونو د پیریانو قد استکثرتم من الانس تاسو په انسانانو نه ډېر وی په ځمکه وقال اولیاؤهم من الانس او د انسانانو نه کوم دوستان چې دوی هغه به وایي ربنا ای رب زمونږ استمتع بعضنا ببعض مونږ بعضې له بعضې نه فایده واخیستله وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا مونږ ته راورسېدو هغه میعاد کوم چې تا مقرر کړی قال النار مسواکم الله به ورته فرمایي اور د ستاسو ځګی د خالدینه فی همیشه په دې کې اوسئ الا ما شاء الله مگر چاته چې الله خوښه شي ان ربک حکیم علیم بېشکه ای محبوبه دستا رب حکمت والا علم والے وکذالک او دک شان نولی بعض الظالمین بعضا مونږ مسلط کو بعض ظالمان په بعضې باندې بما کانو یکسبون په سبب د دې خلکو بعضې عملونو